د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره چې په نړیواله کچه ګرانې د کال په سر 0% نه زیاته شوې ده او د 13 جنوري په نسبت په فروری کې ګراني 15.4 درجې نه 1.0 درجې ته رسیدلې ده. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان زیاتره خوراکي توکي د بهرنیو هیوادونو نه درآمد کوي او دې سره به نه یوازې په پاکستان کې خوراکي توکي ګران شي بلکې د پاکستان په تجارتي خساره به هم منفي اغیزې سیوا شي. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د فروری په میاشت کې خوراکب تیل او د غنمو نه د جوړو خوراکي توکو بیې 0.0% ته لوړې شوې دي. ادارې خبرداري ورکړې ده چې هغه غریب هیوادونه چې خوراکي شیان درآمد کوي د ګرانو بیو د بوج سره مخ کېدی شي. په خیبر پختونخوا کې د اقتصاد ماهر او پخوانی د اقتصاد استاد پروفیسور منظور علي وایي چې پاکستان کې د وړاندې نه ګراني زیاته شوې ده او ملکین خسار په درآمدي خوراکي شیانو دي. هغه وایي چې دې سره به د خوراکي شیانو بیې نورې هم لوړې شي. پاکستانی مطبوعات وایي چې په پاکستان کې په دې وروستو کې د خوراکي تیل او غوړو په بیو کې 0 روپے کیلو اضافه شوه او دال ماش په 1 کیلو کې د 2 روپو زیاتوالی سره 300 روپے کیلو نه هم زیات شوه. هم دغه شان د توتی دال 200 روپے کیلو ته لوړ شوه او مرکزی کمیټه ته ویل شوی چې د خوراکي تیل او غوړو بیې د 400 روپو کیلو نه هم زیات دي. اقتصاد پوه طاهر امین وایي چې په نړیواله کچه د ګرانۍ اثرات په پاکستان زیات پریوزي ځکه چې د نړیوالو لوړو بیو لامل کو ګراني سیوا کیږي نو ورسره د پاکستان تجارتي خساره هم زیاتیږي او بیا د روپې کم قیمت د زیاتې ګرانۍ سبب جوړ شي. مطبوعات وایي چې په یوکراین کې د روس د حملې په نتیجه کې دا بیې د دې نه هم زیاتې دي شي او نړیوالې مالیاتي ادارې هم د جنگ وروسته د نړیوالې ګرانۍ خبرداري ورکړې ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400